الله الرحمن الرحیم. دا ملګری چې زمونږ کور دی چې هغه خرڅ شي خپله حصار یې ورته میلاو دی نشته نن سبا حالات ښه نه دي نو الله پاک دې ستاسو دا ټولې دعاګانې په خپل دربار کې قبولي کړي او د دې ځای د خرڅېدو دپاره وروستو بیا د هلکانو نه تعویض واخلئ هغه پکې کېدئ انشاءالله خدای پاک به خرڅ کړي. کله کله ازمیخ او امتحان د خدای د طرف نه راشي نو خفه کېږئ مه. د دنیا زندگی دا هر څنګه چې د تیریږي به ټیک ده په پریشانۍ کې به تیر شي خفګان کې به تیریږي بیمارو کې به تیره شي خو تیریږي به دا کله زندگی چې راټوله کې نو اویا کاله نه ده. خو که تاسو فکر وکئ نو د دې نه مخکې مونږ ډېرې زمانې په خوشحالۍ کې تیرې کړي نو که لږ امتحان راشي نو صبر پې پکار دی. د دې امتحان نه هېڅ خلاص نه دي. انبیاء علیهم السلام صحابه کرام تابعین تبع تابعین لوی لوی اولیاء محدثین علما هغه یو سړی راغلی او دلته ما ته څه فریاد کو غریب هر چا ته څه مسله پیښی نو وایي چې هر چا ته به خپل زړه تش کړمه او مونږ مولیانو له خو په دې وجه باندې راځي چې یاره څه وظیفه به هم راته وښیي څه دا به نو هغه چې هغه فریادونه وکړو ما ورته وایم اوس که ما ته غوږ دی چې زه درته خپل شروع کړم. تاسو خیال ته هر سړی په امتحان کې په پریشانۍ کې څه نه څه دی خو بس صبر به کې نو او بل در نشته دی چې هغې ته موږ ورشو بس دغه یو د الله در دی هغه به ډبو اخیر به کولاویږي خو در به پرېږدې نه مایوسی بنه کې لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا. د خدای د رحمت نه دا نا امیدي مه کوه خدای ټول ګناهونه معاف کوي. لا تیأسوا من روح الله د الله د رحمت نه نا امیده کېږه مه. نو خدای پاک دې دا دې ملګري چې کوم څه لیکلي دي دا کور د خرڅېدو د خپلې حصې میلاوېدو او د کاروبار الله پاک دې دا ټول حالات د درست کي او الله دې ولا د حلال شتور کی د دغه ځای د خرڅېدو دپاره به وروستو د هلکانو نه تعویض واخلئ او د دې سره چې کوم دی وظیفه به درکړي د کار وغیره دپاره ښه. دا ملګري ویلی چې زما خور جواب را لېږلی دی چې زما خاوند مونځ او دس او نور د دین کارونه هم نه کوي څه چل راته وښایه چې هغه دیندار جوړ شي دې مرۍ نه یې ونیسه خبره پوه داسې چالو کوي که نه ډېر ښکلی فکر دی د دې زنانه الله پاک دې د حیا ژوند نصیب کړي. ډېر ښکلی سوال یې کړی دی ډېر مزېدار سوال یې کړی دی. هغې ته دا ووایه چې اول خو د باندې محنت وکړي خواري پې وکړي تبلیغ کې وباسي دا محنت پې وکړي په خپلو یاران دوستانو خو به یې څه وکړي دلته مجلس ته کله کله راولي که په دغه باندې هم نه کېدله نو چې دی چې ته ودی ځکه په یخه خو نه کېږي چې دی ودی نو دا زنانه دی اذان وکړي اذان خو هسې نه چې په چغه اذان وکړي زنانه و په چغه اذان نه کړي د اذان دا الفاظ به ووایي او هغه به پې دموي کوشش به د دې کوي چې څو وخته داسې وکړي انشاءالله خدای پاک به رحم وکړي. خو که چېرته په دې تبلیغ کې اوښکه یا یې دلته کې دې مجلس ته راوسته په څه طریقه باندې زنانه خو یې نه شي راوستی غریبه هغه غریبه خو ځان له په پریشانۍ کې پرته ده د هغه د بېدینۍ د وجې نه چې دا دینداره نه دی مونځ نه کوي خو د هغه خو به څوک یاران دوستان وي که نه د صالح علیه السلام اوښه خو نه چې د ګټ نه راوتې ده
خو څوک به یې وایي هغه ورپسې کا او کوشش پې وکړه چې په تبلیغ کې وباسي. مړه تبلیغیان ته خو هلته ځای وښایه بیا دا کاڼی دی اوبه ترې وباسه ته بیا ګوره ورته چې وباسي دی که نه داسې داسې کاڼي په تبلیغ کې بوتلي دي چې هغه سړی ورته اریان پاتې کېږي. نو الله دې ښه کي، الله دې نیک عمله کي، الله دې صالح کي. د شیطان د حملو نه د بچ کېدو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کدا وظیفه هم ښه ده کدا نه دا مطلق ذکر استغفار درود شریف لا اله الا الله دا د سلسلو دا چې کوم وظایف دي دا پابندۍ سره کوئ انشاءالله خدای پاک به چې کوم دی د شیطان د وسوسو نه حفاظت نصیب کوي. ښه دا ملګری وایي چې که فوراً سړي ته محسوس شي چې دې وخت کې راته شیطان وسوسه واچوي نو دغه وخت کې چې کوم دی د هغې دفع کول دپاره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم 11 پیرې په مخه باندې ووایه انشاءالله د شیطان هغه وسوسه به خدای د ذهن نه لرې کړي. ښه دا ملګری لیکلی دي چې پټکې سنت دی خو مختلف خلک مختلف پټکي وایي. مطلب دا چې سټایل مطلب یې دا دی د دې دا خدا ده چې د نبي علیه صلات وسلام نه 3 قسمه پټکي هغه راغلي دي. یو سپین پټکی همیشه نبي علیه السلام وهلی دی او تور پټکی د فتح مکې په موقع باندې وایلی دی او شین پټکی هم نبي علیه السلام یو ځل نیم استعمال کړی دی. نو دا خو د رنګ خبره شوله. اوږدوالی کم از کم 7 ذراعه دې ته ذراع وایي دا سنګل نه ده تقریبا په مخکینو ګزونو باندې نیم ګز دا نیم ګز دی او پلنوالی به هم کم از کم دومره وي لکه په دغه په مخکینو ګزونو باندې 3 نیم ګزه او په دې دغه چې کم دی که 3 نیم میټره 4 میټره دا کمه اندازه ده. خیر دی دا ته 10 ذراعو پورې او 12 ذراعو پورې پټکې کولی شي. پاتې شوه دا خبره چې یاره پټکې به څنګه وې نو د پټکي طریقه دا ده چې یو به د ټوپۍ په سر اول به د ټولو نه مخکې ټوپۍ په سر کې او دا ټوپۍ د پاسه به دا پټکې دغه راولي لکه دای نه ښکاري تاسو ته پوه شوې دا به راولي نو دا به دلته کې یا د زنې لاندې کې او یا به خوله کې ونیسي چې دا واپس تښتي نه او پټکی به داسې په دې طرف تاوې داسې نه داسې به پټکی چې کوم دی تاوې دا پریکټیکل دی که نه نو مطلب عملي غوندې کار دی داسې به پټکی تاوې. بیا پاتې شو دا خبره چې بعضې خلک پکې په دې ځای کې محراب جوړ کړي نو دا خو پکې ما ته حدیثونه نه دي معلوم چې محراب پکې شته دی که محراب پکې نشته دی. نبي علیه صلات وسلام پټکی والی دی د یوې شملې په ځای 2 شملې پرېښي دی ته شمله وایي او دویمه شملې دلته شاته پرېښودلې دایم کړي دي چې د یخنۍ په موسم کې دا شمله خو دا شمله د دې طرف نه ګس طرف نه د دې طرف نه داسې را دغه کړې ده داسې دلته نښلولې ده نو یا یې پرې دا زنه پټه کړې یا یې پرې دا خوله پټه کړې ده د یخنۍ د وجې نه او داسې هم کړي چې بغیر د شملې نه هم پټکی والی دی. خو دا محرابي غوندې پټکی که چا ووسو ګناه پکې نشته خو دونه قدرې خبره ده چې ما ته په خپله زه د ځان خبره کوم ما ته په خپله د حدیثونه نه ده معلومه نه زمونږ استادانو داسې پټکی والی محرابي او نه زمونږ استادانو موږ ته په حدیثو کې ویلي نه موږ اوس په حدیثو کې دا خبره چې یو ګوټې داسې کوو بل ګوټې داسې کوو محراب به پکې جوړ شي اوس که پکې جوړ شي جوړ شي که جوړ نه شي نو جوړ نه شي د ساده پټکی طریقې سره چې کوم دی نو پټکی وال دغه طریقه ده. ښه جي
دا مرګره وایي چې ما دا اورېدلی دي چې څوک مړ شي د هغه نه چې مخکې څوک مړی یاران دوستان د هغې انتظار کوي او د ده سره ملاقات او چې د مسلمانانی چې مسلمانانی نو دا د حدیثو نه ثابته ده ښه د صحابه کرامو کې داسې خلکو چې هغوی نبی علیه صلات وسلام ورته ویلیو په خوب کې ورته ویلیو چې ته روژه ونیسه روژه ماتې به زما سره کې مطلب چې ماښام نه مخکې مخکې به مړ کېږي او ماښام نه مخکې مخکې به دفن کېږي نو دا کوي شته دی خو دونه قدر خبره چې څه لازمه واجبه خبره نه ده اوس یو سړی مړ دی هغه غریب ځان له چې کوم دی په خپلو خولو کې ډوب دی ستا انتظار به څه وکړي په شرک دی لګي د قیامت په ورځ باندې داسې حالات به یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه هر یو سړی به د بل نه تښتي ښځه د خاوند نه خاوند د ښځې نه پلار د زوی نه زوی د پلار نه مور د لور نه لور د مور نه هغه د غم او د سختۍ ورځ ده نو که دا سړی په دې قبر کې خوشحالي ځکه چې دا قبر چې کوم دی روضة من ریاض الجنه او حفرة من حفر النیران یا د دوزخ د کندو نه کنده ده خدای دې زمونږ دا قبرونه داسې نه کړي یا د جنت د باغچو نه باغچه ده نو که داسې وي چې د ده لپاره جنت باغچه ګرځېدلي بالکل او ملاقات ورسره کېږي ښه او دا بل دا لیکلي دي چې دا رښتیا دي چې په قبر کې عذاب جسم یا روح ته ملاویږي یا لکه د خدای بنده نن سبا خو دا خبره داسې واضحه شوې چې دلیل ته ضرورت نشته دی دلیل ته ضرورت نشته روح د یو مسلمان بندس علیین ته تللی دی او د یو کافر هغه سجین ته تللی دی خدای دا کنیکشن یو ځای کولی شي که نه شي یو ځای کولی ته چې په دې موبایل باندې د لندن سره او د امریکې سره او د برطانیې سره او د سعودي سره او د څه سره او د څه سره خبرې کوي نو تار تللی دی پړی پکې تللی دی څه پیپ تللی چې ستا دا خبرې پکې هلته کېږي خو دغه د پلاستیکو او د اوسپنې دونه غوندې ډبې دی او ته بله خبرې کې نو د دې کنیکشن چې کوم دی نو د هغه ټاور سره دی او دا ټاور کنیکشن چې کوم دی نو هلته د سعودي د ټاور سره دی خیال کې مرازي نو چې تا دا انسان جوړ کړی دی د کلی دنیا د انسانانو دماغ چې راجمع کې 1/16 دماغ دا لا نه دی استعمال شوي د کلی دنیا د قابلانو ماهرانو د دې ساینسدانانو دماغ چې راجمع کې د هغې 1/16 14% دماغ لا نه دی استعمال شوي او کم ځای ته کم ځای ته ورسول ځانه خبرېږي څلورم اسمان کې ګرځي که نه ګرځي ما ته بل ورځې چا لیکلیو وی تاسو خو اوسه پورې وی چې تصویر حرام دی او اوس ته په خپله تصویر وښکلی نو ما خو نه دی وښکلی که نه خو خیر معترض خو دغه کوي که نه نو ما ورته ویاله که داسې زمانه راغلې ده چې څوک د ځانه خبرېږي نو تصویر یې په څلورم اسمان کې ګرځي خیال کې مراله نو دا وخت داسې عجیبه دی دا کنیکشن د روح خدای پاک د سجین او د قبر د بدن د دې سره چې یو انسان دا کولی شي چې د دې ډبي کنیکشن چې کومه دی نو هغه د سعودي سره او د پلاني او د پلاني ملک سره هغه قایمولی شي ته پې داسې خبرې کوې ته وایه زما سره چې څومره لرې ملک دی نو د هغې خبرې ډېرې صفا راځي چې څومره لرې ملک وي نو د هغې خبرې ډېرې زیاتې صفا واضحه راځي زموږ د پاکستان نیټورک خراب دی دلته ګډوډي د بار ملک هغه نیټورک چې کوم دی ښایي ما ته اکثر افغانستان نه څوک ټلیفون کوي برطانیې نه خلک ټلیفون کوي مسلو دپاره د څه ورته وایي دا خلک یې ته ډېر ملیشیا نه خلک سعودي خو ډېر دي که نه سعودي او دوبۍ والا ملیشیا نه خلک ټلیفون کوي داسې زه وایم ګینې زما په خوا کې ناست دی اواز کې هم فرق نه راځي یو کس ټلیفون ما ته وکړو نو ما ورته ویل که فلاني څنګه وایي تا ما نمبر خو بدل دی ودې پېژندم یا د اواز نه مې وپېژندې صفا اواز خیال کې مراله نو چې اوس دا دومره لرې دا ډبې انسان جوړ کړی دی نو دا انسان چا جوړ کړی دی الله جوړ کړی هغه خالق کائنات دا نشي کولی چې د قبر او د دې دغه یو ځای کې او حدیث کې واضح راغلی دي نبی علیه صلات وسلام په لار روان دی صحابه کرام ورسره دي نو نبی علیه صلات وسلام دوه قبرونه تازه ولیدل بیا یې وویل انهما لا یعذبان دې دواړو ته عذاب ورکولی کېږي دې دواړو ته دې قبرونو والو ته
نو په کوم ځای کې عذاب؟ خو په دې قبر کې عذاب ورکولی کېږي که نه. بیا وایي وما یعذبان فی کبیر، او داسې عذاب ورکولی کېږي چې دوی هغه ګناه غټه نه ګڼله. یو دا چې یو چغلي کوله، یو څه کول؟ چغلي کوله، دوی جنګول. او بله دا ده چې د دویم چې کوم دی د وړو بولو د څاڅکو نه ځان نه بچ کوو. خیال کې مراله؟ نو بیا یې د کجوري څانګه راماته کړه، ای نیمه کړه، نیمه په یو خښه کړه په یو قبر، نیمه په بل قبر خښه کړله. وی که څو پورې دا شنی وي نو دی به د الله ذکر کوي، د هغې په برکت باندې به په دې باندې قبر عذاب کم وي. په دې باندې به چا د قبر عذاب به پې کم وي. معلومه ده چې په دې قبر کې عذاب میلاویږي. مطلب باندې پوه شوې؟ بهرحال دا علمي غوندې خبره ده، خو دغه ستا نه مختصرې خبرې جواب مې وکړه. دا ملګري لیکلي پلار مې وفات شوی او د 3 ورځو منځونه ترې فوت شوي دي. نو دا منځونه دا 6 حسابېږي. ښه، د ورځې څو منځونه حسابېږي؟ 6. مونږ 5 منځه وایو که نه، خو یو ورځ نبي علیه الصلاة والسلام راووتو، وی چې الله پاک تاسو له یو بل منځ هم سیوا کړو، دا وتر. نو دا وتر ځان له مستقل منځ دی. د ورځې به څو منځه حسابېږي؟ 6. نو 3 ورځو څو منځونه شو؟ 18. چیتې نه 18. او د یو منځ په بدله کې چې دی فدیه ورکوي نو وړو خو الحمدلله ګران شو که نه. اوس په څو دي؟ په 1500 باندې پروړه ده، 1500 ده که 1400 ده. خدای دې نور هم ګران کړي، څه خاص خبره نه، ځکه چې دا خو زمونږ ایمان دی، یقین دی چې رزق الله ورکوي. پوه شي مطلب باندې؟ یو پکې پرون لیکلي وی که په دې اوبو باندې ټیکس ولګو که نه هم به زما اوټ چې کومه دی نو د عمران خاني مې مور دې موله ورکړه. خبره باندې پوه شو؟ دا څه کولو خبرې دي بې وقوفه قومه، دا څه ول سړی. موږ په سودونو کې اخته یو، دا ګراني الله تعالی په موږ په دې سودونو په وجه باندې راوسته. موږ په رشوتونو کې اخته یو، دا د کافر رعب الله په موږ باندې په دغه راوستی. خو ظاهر کې ولې څه سبب کتلی؟ باران ورئ الله، نو وریځ راولي، خو ورئ الله. باران ورئ څوک ورئ؟ الله یې ورئ. خو ظاهر سبب خو یې که نو ظاهر سبب یې د اشنا راوه زموږ په دې سر یې کښېنه او ټینګ شه ورته. پوه شئ؟ نو د وړو قیمت خو ما ته دې وخت کې نه دی معلوم. خیال کې راله، ځکه چې زه کور راوځم داسې غلی غوندې راوځم چې څوک راته وړو اواز ونه کړي چې وړه خلاص دي. خیال کې راځي. نو زما په خیال چې 150 روپۍ د یو مونځ په سر باندې به راځي فی الحال. خو هسې نه چې سواله په 160 راځي او ته یې ما ته 150 ویلي و ملا صاحب. خیال کې راله 150. نو د ورځې 6 منځونه دي، نو 15 چکې 90. نو 100 روپۍ شوې 900. د 900 له اوس په 3 کې بیا ضرب ورکه، 3 9 2700 روپۍ شوې. نو خیر دی چې ستا دغه ده په دغه څوک وفات شوی دی؟ پلار دی دی تاسو سره ډېر احسانات کړي، 3000 روپۍ چې کوم دی نو هغه ورکه. او د ټولو نه بهترین ځای چې کوم دی نو هغه د مدرسې طلبا دي په دې زمانه کې. مدرسې طلبا دي. بل غریب ما ته په دې معاشره کې ډېر کم کوس ښکاري. د هغې وجه دا ده چې که ډېر غریب هم وي نو دونه یوه لیش اوږد او خورې ګوتې پلن یو سپېړه ورسره وي. خبره پوه شي؟ او په هغه پوله باندې ناست یو دا ټوله ورځ غریب ده. تعلقات ختم شو د یو بل سره. اجرې به وې پخوا، خلک به په اجرو کې ناست وو، هلکان به ناست وو، هلته به یې تورب کو. ٹھیک ده؟ دې مشرانو ته پته او بوډاګان به ناست وو، هغه ګوټ کې هغې به قصې کولې او مارو او هغه دونه غټ وو چې غوا یې ژوندی تېره کړله.
بل به پرې راپاته کېده مړه دغه په څه ماري سړی بل ما لیدلی په هوا باندې والوته او دا خیال کې م راځي دا زلموټي دی به چې کومه ستاره و منګیر اخیستی و یو به منګیر ډبه و بل به ورته ستاره و یا دا کار ښه بد نه دغه نه وایم چې دا ښه دی یا بد دی مقصد مې دا دی چې په دې یو اجره کې به راغونډو د اتفاق یو مظاهره وه د خدای بندګانو ماښام بار چا د کور نه ډوډۍ او پیتی ساګ دا به یې راغیستي و او هلته به کېناستل په اجره کې به یې ډوډۍ وخوړه داسې د خوند خبرې اوس په کور کې په یوه کوټه کې به ناست دي دا اشنا به ځان له ناست دا چل به کوي دا بل به دلته ناست دا چل به کوي دا بل به هغلته ناست دا چل او یا قصه اتفاق د مسلمانانو دی شي ختم کا هغه دینداري خو تلې راغلې ده خو هغه اتفاق ختم کو نو دا شپږ منځونه په دغه طریقې سره او د یو منځ فدیه احسانات ته سره مور پلار ډېر کړي دي لہذا خیر د 100 روپۍ 200 روپۍ زیاتې ورکا او بهترین د خرچ ځای هغه چې کوم دی مدرسه ده طالبان دي په خبره باندې پوه شوې د مدرسې مشر ته حواله کا هغه به په طالبانو باندې په طریقې باندې چې کوم د خرچ کولو طریقې خرچ به کړي دا زنانه دوی خوب مې لیدلی دی تهجد مې او سهار مونځ مې هم کړی وروستو بیا وده شوې یم تنور کې مې لیدلي څوک ډوډۍ پخي او زه یې رانړوم ډېره ښه ده د دې نیک اعمالو په وجه به الله پاک دله رزق په اسانه باندې درکړي دا وایي چې بل خوب مې لیدلی دا خوبونو ټیکهدار خوب مې لیدلی دی چې بیا څوک روټۍ چې کوم دی راغونډوي بوجۍ کې اچوي او ما سره 2 ماشومان دي زه ورسره خبرې د دې نیک عمل په وجه به د الله پاک د ماشومانو په شانتي کي یعنی د ګناه نه به د الله پاک کي دا بل دریم خوب لیدلی دی چې بل څوک زنانه ده هغه قرآن مجید له زور ورکوي او هغه ضعیف کوي پاڼه کوي دا د دې زمانې د فتنو فساداتو ته اشاره ده چې خلق د قرآن بې قدري کوي بې حرمتي کوي بې ادبي کوي او دا وایي چې زه آیت الکرسي هم ډېره ښه خبره ده یعنې ته د دې نه ځان وساته او په خپله باندې د قرآن ادب احترام هم کوه او د قرآن تلاوت وغیره کوه ښه دا وایي چې خوب مې لیدلی دی کوی ته پرېوتم او ډېر لاس ماس مې ووهل خو خدای پاک هغه وغورځولم او بیا څوک راغی هغه زه راوښکلم او دی راته وایي چې د صدقو په وجه باندې خدای پاک ته بچ کړي بلکل ښه خبره ده دې کې اشاره دې خبره ده چې صدقې کوئ د خپل طاقت مناسب صدقه کوئ الله پاک به مو د مصیبتونو تکلیفونو نه بچ کوي صدقه ترد البلا صدقې چې کوم دی د مصیبتونو نه بچ کېدو ذریعه ده ښه دا ملګري وایي چې زموږ په دې وطن کې سیدان دي دا سیدان آل رسول دي
د نبی علیه الصلاة والسلام په اولاد کې راغلي دي که د چا سره شجره نسب وي نو بیا خو یقینا سیدان دي زکات هم پې نه کېږي او هغې ته به د ادب او د احترام په نظر باندې کتلی کېږي او چې شجره نسب ورسره نه نو هغه بیا مشکوک دي نو دا خو موږ د هر چا نه دا تپوس نه شو کولی چې ما ته شجره نسب وښایه ته سید یې که سید نه خبره باندې پوه شوې خو څوک ځان ته وایي که هغې په دروغه ځان ته وایي نو ځان یې مجرم که دروغ یې وي نو دروغ ډېر لویه ګناه ده او په دې باندې سړی چې کوم دی نه کامل کېږي چې زه د آل رسول یم کامل کېږي به په عمل باندې چې د نبي علیه السلام اتباع د سنت وکړي د نبی علیه الصلاة والسلام بېشماره خپل خپلوانو ترونه تربوران او هغه ټول چې کوم بېدینه و نو هغه کافر ابو لهب ابو طالب څونه خدمت د نبی علیه السلام کړی څونه محبت یې ورسره و خو د دنیا نه بې ایمانه لاړ خیال کې راله او حضرت حمزه د نبی علیه السلام هغه هم د نبی علیه السلام تر دی هغه ته سید الشهدا وایي حضرت عباس هغه ته رضی الله تعالی عنه صحابي دی نو په خاندان کار نه کېږي ګینې ابو لهب به په اور کې نه سوځېدی ابو طالب به په اور کې نه سوځېدی په اور کې سوځي اگر چې د نبي علیه السلام ترونه دي د نبي علیه السلام ترونه دي خپلوانې دي نو دا که څوک وایي نو اوس مونږ ته خو علم نشته ځکه چې مونږ سره شجره نسب د هغوی نشته دی نو دا چې چا سره شجره نسب وي نو بیا سیدان دي پاتې شو دا خبره چې یاره ژبه د دوی پښتو ده یا اردو ده او یا بله ژبه ده دا د وطن د بدلېدو سره ژبه بدلیږي را بدلیږي پخوا چې کومه عربي په عربو کې ویلی کېده اوس هغه عربي نه ویلی کېږي اوس د تیراوالو پښتو ده خبره باندې پوه شوې مونږ چې هلته لاړ شو نو د هغه عربو د عامو عربو سره مونږ خبرې نه شو کولی د هغې وجه دا ده چې د هغوی عربي ټوله غلطه سلطه ده او د یو انپړ سړی چې راشي دلته الف ته موږی وایي وایي ته دوه خوښې وایي چې هلته کې لاړ شي او هغې سره یو څو ورځې تېرې کړي بیا د هغوی سره عربي وایي نو د هغوی هغه عربي وایي د هغوی هغه ټوله کږه وږه عربي ده نو داسې نه چې عربۍ ته موږ سپک نظر کوو سپک نظر ورته نه کوو خو هغوی ورانه کړې ده هغوی ورانه کړې زمونږ په دې عربۍ کې ټکی دی څوک تا ته وایي هلکه ته یوه بجه راغلی وې ته وې او نو د او دپاره زمونږ چې کوم دی په عربۍ کې ټکی دی نعم هغې نه یې تپوس وکړو هغه وایي ایوه ایوه نو ایوه ما ته وایي ایوه نو ما ایش ایوه ایوه څه ایوه څه ته وایي خبره پوه شوې ما به چېرته هلته د علماو سره چې خبرې کولې نو ما به ورته دا خبره وکړه چې فضلا تکلم باللغة الفصحى مهرباني وکړه په فصیحه عربۍ کې خبرې کوم هغوی چې په خپله عربي ویلې موږ به پرې نه پوهېدو حرم شریف ته روان وو ګڼه وه جقه وه یو وروستو نه وایي ګودام 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 ما هغه ملګري ته ویل دا ګودام په کوم ځای کې دی نه هغه راپورې خندل ما ته ګودام نه دی خدای دې بیا خو نه باسم دا څه وایي وایي دی وایي چې مخکې شئ مخکې شئ مخکې شئ خیال کې راغله اوس دا قدام لفظ دی د قدام نه ګودام جوړ کړی دی نو د ګودام او د قدام موږ خو په عربي کتابونو کې قدام زده کړی دی موږ خو ګودام نه دی زده کړی خبره باندې پوه شوې یو پکې ودرېد راغی ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا گناہ علیه اس لفظ خدا سے فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح علیه ان يطوف بهما اغوی فلا گناہ فمن حج البيت حج البيت حج البيت فلا گناہ علیه نو هغه مرګري ته ما ویل که ګناه خو یې پکې د پښتو یاد کړه که ښې وي مې زموږ پښتو هم پکې شته ښه نو هغې دا قاله په ځای ګاله ګل قل قل ووایه ګل هلکه ګل خو چې کومې د ګلابي نو دا خیر دی که دې وطن کې صحیح د نسب نامې سره موجود سیدان وي نو ژبه د انکوی په تندرې مه لګوه ژبې سره ستاسې کار دی دا خو د وطن د بدلېدو سره ژبه بدله شي په دې خبر په دې اتیانو کې کسانو دي د دیر خیال کې راله هغه وطن یې ماته معلوم دی د دیر کسانو او دغلته اوسېدل اوس چې کوم دی نو هغه یو په سکول کې سبق وي په سکول کې سبق وي نو ډېر
دا نوم چې ما وکتو نوم یې ډېر مزېدار و محمود احمد نوم یې و نو ما ورته وایي چې هلکه ستا دا نوم خو ډېر مزېدار دی د کوم ځای یې وی زو دیر دی هلکه څنګه دیر دی تو دیر دی نو ته دا ژبه خو دې بدله وی زو دغه کې لاهور کې پیدا شوم مې خوښ په خپله پښتو دې څه کړه خپله پښتو چې کوم دی یې راکړې وه تاسو خیال ته راغله پښتو تی بیخي یره وه بیا دلته کې چې لږه ډېره پښتو یې زده کړله نوره پښتو ورله نه ورتله خبره باندې پوه شو دا ژبه که بدله شي نو خیر دی په دغې مسدونیا نه ورانېږي ښه دا ملګری وایي چې څلور وروڼه یو کور کې اوسېږي او شرعي پرده پکې مشکل او دا ټیک ده بلکل صحیح خبره ده الله پاک دې درله ځان له کور درکړي او د دې دپاره چې کوم دی دا لا حول ولا قوة ختم کوي 1500 پیرې مخکې رسول سلسل پیرې درود شریف انشاءالله خدای پاک در خپل کور درکړي الله نه غواړئ په یو نشست کې به دا دعا کوي شرعي حاجات الله ټول شرعي حاجات پوره کړه د هغې دپاره دې نه وروسته وظیفه واخلئ هر مانځه پسې به وایي انشاءالله دا یو وایي چې سخت بیماري ده د هغې دپاره وظیفه د هغې دپاره دا کوئ چې دا سوره فاتحه دا هر مانځه پسې 11 پیرې وایي ځان پې دموئ یا مریض پې دموئ او دا دغه چې کوم دی آیت الکرسي په شواروز کې 50 پیرې وایي انشاءالله خدای پاک به رحم وکړي یو زمونږ کور کې ډېر مشکلات راغلي الله دې ټول مشکلات ختم کړي او الله پاک دې په کور کې خوشحالي راولي په کور کې چې کوم دی تلاوت ډېر کوئ نفل ډېر کوئ انشاءالله د دغې به برکت به خدای پاک په کور کې خیر راولي دا ملګری وایي رشتې دپاره کوشش کوم وظیفه راته وښیه د سورت رحمان دا د ورځې 3 پیرې وایه مخکې وروستو ته 11 پیرې درود شریف د مانځه درود شریف مانځه درود ابراهیمي اللهم صل اللهم بارک دواړه چې پوره وویل شي دا یو ځل شو ښه 11 پیرې ته مخکې 11 پیرې ته وروستو او سورت رحمان 3 پیرې دا کم از کم 40 ورځې جاري وساته که بیا هم کار ونه شو نو بیا هم جاري ساته خبره پوه شوې اول خو به خدای زر کار وکړي ښه دا ملګری وایي چې ما 4مې درجې طالب العلم ما وظایف هغه تقریبا 2 میاشتې وشوې چې زما نه پاتې شوي دي او 3مه سلسله دا مې هم شروع کړې وه اوس یو هم نشم کولی نو بې خوندي ده نو خیال کې م راغله مونږ درس هم کوو تاسو خیال ته راغله دلته هم درس کومه تخبیه ته هم ځم درس له د ورځې 2-3 تقریر هم کومه جنازې هم پکې کومه غم هم پکې کومه خادي هم پکې کومه زه یې کولی شم ته یې نشې کولی داسې انې باندې دي داسې دي انې اوبه خړول دي هغه بیزه لاندې ولاړه وه اخشر مخبره ولاړو او اوبې څکلې په سین کې تمام ما ته اوبه ولې خړی هغه وایي خدای دې غر که ته خبره ولاړې دا لږ ځان باندې زور راوستل پکار دي خیر دی کوشش کوئ چې څومره کولی شئ هغومره کوئ خو داسې بلکل تخپې مه غځوئ ښه چې یاره 2 میاشتې وشوې ذکر پاتې شوی دی دا خبره نه که نه څومره ثواب نه ته چې کوم دی نو محروم وشوې پرون ما درس هم کړی الحمدلله خیال کې م راغله بیا چې کوم دی د هغې نه چې فارغ شوی یم یو بل غم له تلی یم هغه مې کړی بیا د ماسپښین نه مې شروع کړی د ماسپښین د مانځه نه بعد مې یو بیان کړی خو د هغې نه چې اوزګار شوی یم بل ځای ته مې ایله مازدیګر مانځه له ځان رسولی بیا مې د مازدیګر د مانځه نه بعد بیان کړی بیا د مازدیګر د مانځه نه بعد فورا هغه چې بیان مې کړی نو ماښام مې بل ځای ته ځان رسو هلته مې بیان وکړ بیا ماسخوتن نه بعد مې بل بیان وکړ خیال کې راغله چې کور ته رالم 10 بجې وې چې کور ته رالم
10 بجې وې او ته چې خپې وغځې وده شي بېغمه نو دا څه دونه دا هلکان دا موجود را بعضې ملګري بېګا ماسخوتن دې خو به تلي کور به ایسته وده شوي او زه بیا کور ته راغلی یم او بیا په کور کې خامخا سړی فورا خو نه وده کېږي که نه نو لږ ونې همت کوئ دومره ځان باندې کمزوري مه راولئ څه نه څه همت کوئ الله نه غواړئ خبره باندې پوه شو خدای به توفیق درکوي ښه د پلار په میراث کې میرنی ترور څومره حصه ده میرنی ترور څه ته وایي ښه نه د میرنۍ 3 قسمونه دي ښه 2 قسمونه دي یو دا چې د مور نه وي د پلار نه نه یو دی د پلار نه وي د مور نه وي که د پلار وي د مور نه نه وي پلار یې وي نو بیا حصه شته څومره حصه چې د دغه کېږي د هغه چې کوم دی نو خور ده نو په هغې کې حصه باقاعده چې څومره حصه شریعت مقرر کړي هغه پکې ده ښه په خوب کې مار لیدل تش لیدل دا نیمګړی خوب دی مار لیدل څنګه لیدل شین دی زیړ دی اوده دی تا باندې ګزار کوي خوري دی تختی تی وهي خوب به پوره لیکي نو هله به د خوب تعبیر میلاوي دا نیمګړی خوب دی ښه بې حیا زنانه لیدل بې حیا زنانه لیدل خبر نه ځان کې حیا راوستل پکار دی دا ملګری وایي چې یو سړي د واده خیر کړي او نکاح یې نه کړي د واده خیر هېڅ شی نه دی د واده خیر دی ته خلک وایي که نه چې لاړ شي او یا دا جینۍ یې موږ له راکړه هغه وایي در به کم درله دوا وکړي نو دا ګوړی راوړي هغه وخوري خبره باندې پوه شي نو په ګوړه خوړلو باندې نکاح دی ته وایي چې ملا صاحب به راولي هغه به خطبه ووایي هغه به د نکاح الفاظ ووایي د هلک جنۍ ته به ووایي چې تا د خپل ځان کې جنۍ په خپله ناستی تا د خپل نفس د دونه مهر په مقابله کې د پلانکي له ورکړی دی هغه به وایي او ما د خپل ځان ورکړی دی هغه ته به وایي تا دا پلانکی دا بشکه دا دی چې کوم دی نو هلکه دا قبوله کړې خیال کې راځي هغه به وایي ما دا نکاح شوه یا به د هغوی پلاران ناست دي د جینۍ پلار به ناست دي جینۍ ته به وایي چې ستا دا لور چې دا بشکه بیبي ده دا تا چې کوم دی د ډیران ګله په دونه مهر مقابله نکاح شرعي محمدي ورکړی و هغه پلار هغه جینۍ پلار به وایي او ما دغه بشکه دله ورکړې وه هغه وایي ما دا پلاني دپاره هسې نه چې ځان له یې قبوله کړي هغه پلار وایي چې او ما قبوله کړې نه ما هغه زوی نوم به یاد کړي چې ما د هغه دپاره دا قبوله کړ دا نکاح ده او دا د واده خیر نکاح نه ده ښه دا د پښتنو خبرې دي نو په دې باندې نو د دې چې نکاح نه شوي نو رشته نشته ښه نو چې رشته نشته تاسو یو بل کره سوړی راوړئ نو دا رشوت دی چې سبا له راته رکاوټ جوړ نه شي او چې کله نکاح شو نو رشته شو نو رشته دار ته یو بل کره انګولې وړي خیال کې راغله او چې یو بل کره ځي نو ډالۍ تحفه دا چې کوم دی نو وله وړي ښه نو دغه نکاح نه ده ښه او چې هغه وخت نکاح ونه شي نو اوس به کېږي ولې نه کېږي اوس رامخې ته که چې زه یو له نکاح وتړم خو 15,000 روپۍ به راکړې هسې نه نو د دې خبرو خیال ساتئ بهرحال دا مجالس هم د دغې مقصد دپاره یي چې مونږ کې څه کمی بې شوي هغه رانه الله پاک لرکي الله دې زموږ ټولو خیر نصیب کړي دعا وکړي ربنا اتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله په دې ملګرو کې چې د کومو کسانو دا دعا دپاره دا چیټونه راکړه چې د چا یو حاجت دی د چا بل حاجت دی د چا بیماریانې دي د چا غریبي ده د چا کمزوري ده د چا د کور ضرورت دی د چا څه دي الہ العالمین ته پې خبردارې خدای د ټولو حاجات پوره کړي الله د هر قسم مصیبتونو تکلیفونو نه په امان کې د حلالو شته خدای د ټولو نصیب کې کاروبارونه که د چا نه خدای ښکلي کاروبارونه وله ورکړي
که کاروبارونه یا الله ته ول کامیاب کې د مصیبتونو نه تکلیفونو نه آفات او بلیاتو نه د ټولو حفاظت نصیب کې هر قدم په تل نه کوي کې واچه کورونو کې خیر برکت نازل کې د چا کورونه آباد نه خدای کورونه آباد کې د چا کورونه آباد وي اولاد نه خدای نیکان نارینه اولاد نصیب کې د چا اولاد وي خدای ته او د نیکان صالحان لوی کې او کوم کورونو کې به اتفاقی الله هغه کې اتفاق راولي مینه راولي محبت راولي الہ العالمین زمون کورونو کې دینداری راولي چې دینداری راشي خدای اتفاق په خپل راشي تلاوتونه نفلونه په کورونو کې کوي سنت په کورونو کې کوي تلاوتونه په کورونو کې کوي ذکرونه ان شاء الله چې پای کې به خیر او برکت راځي الله دې زموږ د ټولو د دنیا او د آخرت خوشحالي نصیب کړي وصلی الله تعالی